کلثوم بن هدم رضی الله تعالی عنہ ولګېدو او خپله ځمکه یې وه او رسول الله مبارک ته وایي رسول الله چې څومره ځای دې خوښ وي نو د جومات بنیاد پکې کېږده جومات جوړ کړه رسول الله مبارک ولګېدو په خپله باندې د جومات بنیادونه یې وکنستل لومبۍ ګټه رسول الله مبارک راواغسته په خپله یې غذار کړله دویمه ورپسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راواغسته او غذار یې کړله بنیاد ته او درېمه یې راواغسته او عمر رضی الله تعالی عنه ګټه راواغسته بنیاد ته یې غذار کړله صحابه کرام فرمایي وایي رسول الله مبارک به په خپله باندې لګیا و د جومات په کار کې به یې خدمت کو ګټې به یې راړي موږ به ورته وي چې رسول الله مبارک ته کښېنه موږ به کارونه کوو نو ته به ګټه راواغسته موږ به ترې واخستې ده نو موږ به هغه اوړه پیغمبر علیه السلام به بیا لاړو بله ګټه به یې راواغستې ده وایي د دې نه معلومیږي ده چې د جومات کې خدمت کول په جومات کې ځای جارو کول د جومات په آبادۍ کې خدمت کول د جومات سره تړلې څومره خبرې چې دی د دې نه لوی عظیم کار نشته چې په دې موږ سوچ وکړو چې واقع د الله کور دی ما په دې کې څومره خدمت کړی دی چې کوم خلک د جومات په آبادۍ کې د جومات په تعمیر کې او د جومات دننه خدمت کوي که هغه ځای جارو کول شي که هغه ورسره چې د نور خدمات شي نو الله تعالی په دې باندې ډېر عظیم اجر ورکوي او رسول الله مبارک فرمایي وایي څوک چې په جومات کې د چنچړې د جال عمره ځای جوړ کړي نو الله تعالی دله د دې په بدل کې په جنت کې کور جوړوي مطلب ته دا چې د یو سړي وس به نه وي چې ټول جومات جوړ کړي خو چې ته د خپل وس مطابق په جومات کې امداد وکړو خدمت یې وکړو پیسې ورکړي ځای ورکړو نو الله تعالی دله څه ورکوي په جنت کې بنګله ورکوي او ځای ورکوي نو معلومیږي دا چې رسول الله مبارک په خپله لګیا دی الله تعالی د جومات په خدمت باندې ډېر څه ورکوي کوشش دا کوو چې دا ضروري نه ده چې موږ د جومات ته رادن نه شو جومات څښارې نو نه دا به ورګه واړه صفا کوي دا به پلانکې صفا کوي ورګه دې له به خادم نیسو دا ولې څښارې نه دا د الله کور دی چې زما کور جوړېږي یو کس وي استاد چې تا سره زه کار کوم په دې کور کې زه به څومره خوشحالېږم چې یاره دا وګوره په ما سره د څومره مینه ده او دی ما سره راغی او دی وایي تا سره ګنټه نیمه کار کومه نو چې د الله کور جوړېږي او یو کس پکې لګیا دی او خدمت کوي الله به څه نه ورکوي هغه به له ډېر څه ورکوي نو کوشش به دا کوو چې څومره رانه کېدی شي که د صفایۍ په لحاظ سره وي که د پیسو لګولو په مد کې وي او که د خدمت په مد کې وي چې موږ او تاسو په جومات کې خدمت کوو جوماتونه څه کوو دا آبادو او رسول الله ویلیم دي الله ته په ټولو ځایونو کې خوښ ځایونه څه دي دا جوماتونه دي کې د الله ذکر کېږي نو رسول الله مبارک لومبۍ بنیاد په خپله باندې کېښودو او مسجد قبا یې جوړ او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چونکې مکه پاتې شوه بیت الله پاتې شو حرم پاتې شو نو په زړه کې خو یو ارماني چې یاره زه هلته کې تللی وې د بیت الله شریف نه چاپېره تاو شوې وې طوافونه مې کولې نو چونکې په دې وخت کې خو رسول الله مبارک هجرت وکړ راغې واپس مدینې ته راغې نو الله رسول الله مبارک فرمایل چې کوم کس هغه اودس وکړي او په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل وکړي الله تعالی وله څه ورکوي د عمرې ثواب ورکوي دومره فضیلت دی چې 2 رکعاته نفل وکړي حالانکې په 2 رکعاتو نفلو به څومره ټایم لګي زیات نه زیات چې دنو 4-5 منټه به ولګي او الله تعالی دله د قبول شوي د عمرې ثواب ورکوي او په یو عمره باندې کم از کم چې ځوانان وي نو 2.5 غنټې 2.5 غنټې د نو دوره ټایم پې لګي څومره فضیلت الله تعالی مسجد قبا ته ورکو او بیا سوچو کو کلثوم بن هدم صحابي چې د جومات له ځای ورکو هغه څومره نیکۍ وګټلې چې د ورځ د قیامته پورې به مسجد قبا آباد وي عمرې والا حاجیان به هلته کې ځي
او هلته کې به نوافل کوي او هغه ثواب به هم هغې کس پسې ځي چا چې ځای ورکړی دی او چا جومات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد قبا جوړ کړو او په هغې ته د مدینې منورې انصار په تمو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اوس راځي ځکه ویلي